یو سړی دی شاعر ابو نواس نامه بادشاہ ته ورننه وه. بادشاہ یو وینځه وه، هغې وینځې له د سرو زرو هار جوړ کړی او ډېره جوړه کړې سینګار کړې. د خیال کړی دی چې یاره دا بادشاہ خو دا وینځه یې ډېره خوښه ده، نو څه صفت یې د هغه وینځې کړی دی چې ګوره که څه یې راکړه. بادشاہ د هغې په مزه کې داسې مست و چې ده ته یې هم نه کتل. شعرونه میرونه یې وویل که دې خیال کړی دا د پخوا نه دا کیسه داسې را روانه. عرض مې دا و چې هغه ابو نواس د بادشاه د هغې وینځې ډېر صفت وکړ، هېڅ یې ورته ورنه کړ او نه یې ورته وکته. د ابو نواس بار راووتو، د بادشاه په دروازه یې ولیکل چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا. زاع ضایع نه دی، ضایع شو او بس شو شعرونه زما ستا په دروازه کې بادشاه. کما زاع عقد علی خالصا، لکه چې تا بس کړی دی دا د سرو زرو امیل د خالصي وینځې په غاړه کې. وینځو له څوک د سرو امیلونه ورچوي، لکه تا چې د امیل بې عزتي کړې د وینځې په غاړه کې، داسې زما د شعرونو بې عزتي ستا په دروازه کې وشو. سینتریانو وکته چې دا شعر ابو نواس ولیکه، لاړه دننه راپورټ وکړو چې ابو نواس خو داسې شعر ولیکلو. بادشاه لور شي راویني ته چې راویني و دی چې دننه ننوتو نو زاعا عین به چرته م که کتلی عین داسې لاندې خپی ټیک ده داسې نو دی چې ننوتو نو د دې عین نه لاندې دا خپه داسې میټاو کړه، نو چې عین نه لاندې خپه میټاو کړي نو پاس حمزه پاتې شي. خیال م کړی پاس حمزه پاتې شي. چې ورننوتو بادشاه ورته دا څه دي لیکلي بار وایي څه مې لیکلي صاحب وی لقد زاع شعري على بابك. وی بادشاہ سلامت تی پخپله لگو گوری چې بادشاہ د غصې نه راپاسې چې راغی عین نو حمزه کړی او د خو لاندې ته اخپوالې وه. بیا دا معنا شوه چې لقد زاع په تحقیق سره خوند وکړو شعرونو زما ستا په دروازه کې، لکه خوند کړی امیل د سرو زرو ستا د وینځې په غاړه. عقل دې حد ته رسېدلی و د عربو. په دې خبره پوهېږئ؟ یعنی یو عین نخپې والو سره به دنیا په بله واړوله. دا د دې قماش دنیا او عرب موجود و، خو د قرآن مقابله چا ونه کړی شو. چې یو سړی و خر یې ساتلی و، نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چېرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي، خو یو ته یو دی دا خر دی، او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي. نو دا داسې ښه مری ده، راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو. نو ملغلره یې خر ته په غاړه کې واچول. چرته یو جوهری پیرا پیښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفو دا خو ملغلره ده، او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده. دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده. ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه؟ نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم؟ وی په سوی ورکې وی خو چې څه دې راکړه؟ هغه ورته یو 10 روپۍ رایستې دي. نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خره کېده. 10 روپۍ چې خره والا کتلې دي لیونی شوی دی او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه، هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان دی. چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نه شي چې نه علمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده، او خروالا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه، ډېر په قدر او په عزت. لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو دپاره یې څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاه ته د هغه ملغلرې ضرورت شو چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیچ.
اوس کال پس سپای کې یو د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خپل پرانیستې شي او داسې واز خپل ونیسي نو چې ساس کې پکې راو غورځيږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شو او سمندر بیخ تلاړه نو هغه کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي دا یو قیمت بیا لکونه روپۍ او کدی سپای هرسو کو او خلای واز نیولې و دویم ساس کې تم نو کال پس پکې دوس ملغلری وی خود دوارو قیمت دا یو عمر نه وي نو ځکه مولانا روم وی چې کاسه چشمه حریسا پر نشد کاسه چشمه حریسا پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وی د انسان د سترګې دي دام د هرس نه نه ډکی و چې لک شراشي و پچې نور وي چې نور راشي ور پسې نور وي تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کې تخلا وازه نیولې ولري نو قیمت کم شي زما عزیزانو بادشاہ وی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کما کال پس په سپای کې یووزي دی جوهری وی چې ما سره شتا منډه کړې دا بکه سره اغسته ده چې پرانیسته ده چې ګوریا ملغلره دوه ټوکړې پراته و ما ته و دی جوهری ورته وی چې بیړه دې تباش د خر په غاړه کې خروالا چولې وی نو نه ماته دي او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته عمل غلره ورته وی چې زما بیړه مت با کوا جوهری بیړه ستا تباشه خروالا کزه د خر په غاړه کې چولې ومنو خروالا ته دا پته نه و چې دا د لکو روپو مل غلره ده کله زه به خرته غاړه کې نه چول نو اوس ما ته ولې شو ما ته زکه شم چې ډمه وچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ که خروالا زه د خره غاړه کې هم هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته و چې دا دومره اعلی او چت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پرېوت امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی تاسو څه کار دی امیر به زمون گئی د مدینه د خلق جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر یو امیر به د مکی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه نو اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزانو رالو سباش صادرونه په وګا چولی بازار ته روان عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرڅو ما چې بال بچ لپه سوړه والا هغه ورته ته خو امیر شو د تمام عربو او صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی
او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوته بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر کړ پاوړه امیر المؤمنین دغه ته وایي بیا ورته خزه وایي چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار راوړ اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه هغه یوړه واپس یې بیت المال کې داخل کړه ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو لا څه کوې ستا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آډر مې وکړو چې دې نه بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالیږئ معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی نظام اسلام دې ته وایي قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغې لیکلی شوې وه دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي ابوبکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې دې قسمي که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه کړی پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی دې ته وایي نظام اسلام چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی نو زه ورته نه لاس کوم بیا ورته ابوبکر وایي چې بچیه زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 څیزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه 100 عمر فاروق ته داخل کا ستور کې جمع کا زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی ځکه چې خدمت به منقطع شي چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه دپاره حرام دا دې ته وایي نظام اسلام د نه وروستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو چې امیر شه څو ورځې تېرې شوې باغ کې ناست دی کمیس ته ټاکی ګنډي د مصر سفیر راغی تپوس یې وکړه چې این خلیفة الاسلام د اسلام امیر چرته دی خلک ورته دي نه مخامخ د کجورو د پاڼو په پوزي ناست دی او کمیس ته ټاکی ګنډي چې دی ورغی عمر فاروق ورته داسې وکته خو چې ویې کته نو هغه باندې لړزه ولګېده پا سفیر لړزه ولګېده عمر فاروق ورته ویل تعال لا تخف راشه یریږه ما ولې ورته زه سفیر یم صاحب دا کاغذات مې راوړي دي خو یو عرض کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرې ناس په ځمکه کمیس ته ټاکی ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوه خالي په کتو اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي مونږ خو داسې څیزونه یو لکه یو 3-4 جړاګان نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي لارې شوکۍ دا مونږ څه بلاوالي یو نو یو 3 چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یو یې په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شوبې شو کوو په دې کې یو خروالا پې راغلی کلال و لوښي خرڅ کړي و لخته ورسره وه چې راغی دا اجړه ورته وایي چې کلال کاکا وی ودرېږه وی ولې وی مونږ غلی یو لار شو کوم هغه چې خبرې اورېدلې چې وایي دا خو اجړه دی بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه چې تړاک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه
منډه کې هغه نور جړاګانو ته आवाज کوي خورې راوځي هغه څه دی وکړل وی پیجندو مونږه پیجندلی تاسو مونږه پیجندلی مونږ سترګو تم چې څوک ګوري نو په لړزه به ولګي دیتا وی نظام اسلام دیتا وی نظام اسلام یو خزراله او شکایت یو کو چو عمره دے خرش عمر فاروق ورترا پاسه دو لارې لا ورترا نظام اسلام در تخیل په منبر ولاړ دے خطبه وای یو غلام را پاسه دو دے گریوان نیونی و منبر نه اعلان درا کوسکو ورتل ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دے ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وی چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وی مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لاندې دی او ستا وګد دی معلومیږي دا چې تا ځان لدوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس تا په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګد ولی جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سوخه د منبر ته خطبه شروع دیتا وی نظام اسلام تبا دا نظام اسلام په ملک یو سپئی ته وای چې دی خورش یو بابو ته جواب بابو صاحب دی خورش اب غره دی بابوګانو اکثر د چشمه داسې چوری پدې ده دی خورشه چپړاتی ته ودا سوق دی پاگل بچي بابو صاحب لګ بار راشه او به ویلې شي نظام اسلام دیتا وی امیر المومنین ته وی جو عمر فاروق دے فرش پمنډه ولا را معصوم یې کې ورته لو عمر په دې نه پویا کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی ارچا د لپاره ورچا د لپاره دی وې زما دا غي کې مستا امانت ده استادوی ما سره زنا کړی دا داګه نه پیدا وی چې خاو یو وې زبې بي په مخه ده کور تراغه زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغره وای او جلاد راوختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لګاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران کور تراغه زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغره وای او جلاد راوختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لګاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چره معاف کړی نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو خو چې سلمه دوره ولګول راو ورزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلي زخمونه ورته وخایا او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لکه سات تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام دته نو نظام اسلام چې مل ټول د غلوډي پوده تر اوسه یو غل نه لاس غوڅ نشو مل ټول د زنا دی پوده تر اوسه یو زناکار سنگسار نش مل ټول د شرابیانو دی پوده مل ټول د شرابیانو دی پوده یو شرابی په درو نه والے شو دیتا وی نظام اسلام چوی دی صاحب یو بد حال جوړ نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلکو له خپلې نه بوټو زړه کلیجان خلکو الټی کړي چې دا نظام اسلام دې څه شي دا نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نه وروسته عثمان ذی نورین خلیفہ شو عثمان خلیفہ شو
سازش ورته جوړ شو په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو تورې پې وچلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وویل چې کم کار پیغمبر نه دی کړی زه نه زما ځان دې لاړ شي خو د دوی ځان دې بچ کور کې ناست او رستو نه پې حمله وشوه قرآن یې لسته او رستو نه یې په تبر ووالو فسیکفیکهم الله دا آیات یې وی او د سر مازغې په قرآن ور پرېوت زما عزیزانو دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام دا عثمان دا عثمان سړی والا راغی پیغمبر را لېږلی ما یو من شات مې پکار وی کینه بچیا کینه کینه قافله راله د 200 خانه ساروان ته وی دې سړي له من شات ورکا پیغمبر را لېږلی ساروان ورته وی چې جی من شات چې د بار نه کم شي نو یو انډه سپک او یو درون بیا په اوښ بار نه به ټینګېږي عثمان ذی النورین ورته وی چې دې سړي له به من شات خامخا ورکو خو که بار نه ټینګېږي نو بیا ټول بار والا ورکا ځه ساروان ورته وی چې جی دا بار به دې وړي څنګه د اوښ بار خو سړی نه شي وړی وی اوښ هم ورکا په اوښ بیا یو وی جی دا اوښ داسې دی چې دا مخکې نو دا 200 نور ورپسې ځي او که دا اوښ د مخې نه لرې شي نو دا نورو خان بیا ځي نه وی دا اوښ مې دله ورکړی که دا 200 د ده نه بغیر نه دي دا ټوله قافله دله ور پړی واغسته وروالی مخکې شه بچیا په مخه عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وایي تلوار ولې کې وی جي ویرېدم وی څه ویرېدې وی هسې نه چې توس راته وی چې تم ورسره ځه وی ولې که ته لاړ شې بده ده نه ساروان ورته وایي چې عثمانه تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډېر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نه شي دې ته وایي نظام اسلام مونږ او نظام اسلام دی خو وګورئ د عثمان ذی النورین نه وروسته حضرت علی خلیفه شو حضرت علی خلیفه شو بی بی فاطمه ناجوړه وه د امیر المؤمنین بی بی انا جوړه حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغسته دی چې بی بی فاطمه ته وړو لار کې یو ملنګ پروت دی ملنګ ورته وی علي ته چې دا انار مال راک وی واله ورته داسې نه علم دلې کېنه دا انار سپین کا دانې ته وباسه مال لګې لګې خوله کې راکوه زه ناجوړه چې دا خلاص شي وی خورم خوله راله پاکه که بیا لاړ شم ای علي که دومره خدمت کولی شي ډېره ښه ده کینه انار دې وړه ویل ولې نه شم کولی کېناستو انار سپینولی شروع لګې لګې ورکوه چې خلاص شو انار حضرت علی په دې خپله لمن دغه سړي خوله پاکه کړه ویل بس ویل بس کور ته لاړو بي بي فاطمې ته وایي بي بي تاله مې انار راوړو خوله دې پې کوه ته بې والې خو لار کې یو داسې چلو شو بي بي فاطمه وایي الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شی راتلو ستا د غریب خېټه کې پرېوت نو عرض مې دا و عزیزانو چې قانون د ملک ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویانو والا ته وایي چې دا سسری دی چې ته پکې راغلی د سر امن غواړم عرض کولی شم ویل وایه بچه وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و وی زما پلار و هغې نه مخکې وی نیکه مې و وی اوس پکې څوک دی وی زه وی تا نه بعد وی شاید که زوی مې ووي به کې نې پاتې به وی صاحب خفه نه شي سری ویم دې ته چې زاړه مسافر کې لاړ شي او نوي وله راشي نیکه دې لاړو پلار دې راغو پلار دې لاړو ته رالې ته به هم چې نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي ته څنګه وایې چې دا د بادشاه دربار چې دی دا سری نه دی دا سری دی اوهو با دربار بند کړي کور ته لاړو چې کور ته لاړو څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده لخته یې راواغسته چې دا وینځه د بادشاه په پالنګ کې څنګه سملاسته د خپل ملک یې وګورئ په کومې کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالښت هغه ډډه وای یا په کم ځای هغه کینی ته د کلي بټیارې یا بشتي خو دې لاړ شي په هغه ځای دې کینی چې په ټکي خاورو للیږي که نه دي کې به لخته یې راواغسته او د بادشاهۍ نشه خو لا همغسې په سر کېده یو څو لختې یې وینځه وواله
اچرا پاسې د نو ډېر و جړل بیا و خندل خایو خندل د دلا سونی وچه او خو دې جړل زکه چې ما وهله نو داود خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کوي نه پردم دینه چال دی نه ویل ویسه او خندل زکه چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مزه به څنګه نو هغه مزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو زکه مې وخند ول داودي جړل ولی ویلو مې جړل زکه چې ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و پړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ وے والله رښتیا دی بادشاہي پرې خو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست بلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناست دی داسې په لپه وبس کی دوی چې هلکه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي ایم غرزونه مخکې چې لاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړی دا پروت وی قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړی دی بالغ ته مګر لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخیش کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا اوس زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستا او روټای به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی دته ورشه انار راوړل خواږه غوندې وګور چانار راوړه تراو ول خواږه وګوره وې سکا ورته وې سیب وړاندې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نه وکړي نو که زه بی اجازه تستا دا انارو سکم نو ما د پاره به حرام شي ناجایز بشي وې ته زما بی اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه ستا تنخواه مې یو په دوه کړه هغه ولا د باغ چابیانې ورکې وې زه ستا نوکري نه کوم وی چې ولې مې اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی نو لږ لیاز به مې ساتي کار به را باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه علمه نو بیا به م حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه علمه بیا به م حرام وي لاړ بیت الله شریف لرګي به چرته راټول که په کوڅو کې په غرونو کې به خرڅ که روپیا تانې به پیدا کې د 2-3 ورځو کجوري او ستوان به پې واغست او وخت به پې تېرولو د بیت الله طواف به سهار ټیم دی دی لګیا دی طواف کوي او یو زلمی هلک دی هغه هم طواف کوي چغې وایي لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لګیا دی زلمی پاس د بیت الله د پاس نه आवाज وشو چې لا لبیک مو وایه لبیک لبیک ستا आवाज مې نه دی خوا ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه غبراو چې یا الله دا څه ازلمینه تاسو کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواستا आवाज مې نه ده خو نو ځکنه نازل مې ورته وی چې کاکا خبره دی خو کړه زم دا ویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د کور مالک مې نه پریدي او په دې مې پوي چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دایول او راول وې 2 ساعته وتا 2 غنټې کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولا او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار عزیزانو عرض می داو چې دې زمکه لاندې هر شی شته هر شی شته جنت هم شته او جهنم هم شته جنت هم شته علماء لیکلي چې عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړ
ورته وی زما د قوم ته ووایه د ځمکې لاندې څه چل دی. هغه ورته صاحب خبر نه یم، خو زه چې مړ شوم خلکو چې خښ کړم نو د ښي طرف نه یو کړکۍ وشوه، یو سړی راغی لاس یې راکړ رانه لاړو، بل راغی لاس یې راکړو رانه لاړو، بل راغی لاس. ما کې خیال وکړو چې ته په یوازې دلته څه چل کې، خو ته موزه. وی په کړکۍ ورپسې زه م ووتم. چې ووتم څه ګورم چې یو ډېر ښایسته باغ دی، باغ دی، او هغه باغ کې ولې بیږي او ډېرې ښایسته ولې بیږي. وی مازدیګر ټایم و. دا یو بله مسله واورئ، کم سړی چې مړ شي که هر ټایم یې خښ کړي خو په قبر کې هغه باندې زیړی مازدیګر وي. نو دی وایي چې ما مټې ونغښتې چې دا ولي بیږي او دس کومه چې مونځ قضا نه شي. وی په دې کې یو جینۍ راله او زما په دې ملا لاس کېښوی چې څه کوې؟ ما چې اودس کوم. وی راته وی چې دا د منځونو ځای نه دی، منځونه د دنیا کې چې څه کړي دي بس هغه کافي دي، دلته به اوس مزې کې. وی ما داسې ټیله ورکړه چې منځ نه مې څنګه بند دی. وی چې ما داسې که د هغې غاړه کې هارو، هغه هار وشلېدو. چې هار وشلېدو وی ما ورته وی چې اوس خو دې خدای که راته وی جینۍ چې اوس خو دې نه پرېږدم، دا هار به جوړی راته نواله به دې پرېږدم. وی د تار یو سر هغې ونیو یو ما ونیو او مرایم پکې پیرلې او خبرې اترې م کولې. وی هارم لا پیرلی نه و چې تا آواز وکړو زه راووته. عیسی علیه السلام د هغې تاریخ چې معلوم کو 4,000 کاله شي. اوس 4,000 کاله کې هار څنګه نو پیرلی او دوی پوی ولې نه و؟ نو مولانا وی 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم، 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم، کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق. وی زرګونه عیشونه د یو ساس کې د غم نه قربان شي. خوشحالي داسې ده لکه د خوب لیده په سړی تېره شي، او غم چې په یو منټ راشي دی وي تا خوشحال لا کله وي. زوی دې وي 40 کاله ژوندی په خوشحالۍ اډو پوهېږي نه، په چې په کومه ورځ مړ شي ته د ځان تماشا وکړه. دا در سره فکر اډو نه وي چې 40 کاله را سره و خیر دی که نن مړ دی، دا څوک وایي؟ نو غم داسې شی دی چې هغه نه تېرېږي، او خوشحالي بل زرګونه کلونه تېر شي اډو پوهېږي به نه. نو عیسی علیه السلام ته یې ووایي چې زه اډو مجلس ختم نه و چې تا آواز وکړو زه راووت. زما عزیزانو دا معجزه وه د عیسی علیه السلام، مړي را ژوندي کول، ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل، مارغانو کې پوکی کول هغه الوتل، دا معجزه وه د عیسی علیه السلام. یو مړي باندې تیر شنو هغه आवाज کولو وای مورې وای مورې وای مورې. عیسی علیه السلام را ژوندی کوی څه تکلیف دی درته؟ صاحب په سخت عذاب کې. نو مور ته څه چغې وهې؟ وی مور ته ځکه چغې وهم چې دنیا کې زه ژوندی وم، ما به چې وی وکړه نو مور به مې قربان راته ووې، نو د هغې قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو. نو اوس هم ډېر تکلیف کې یم که چېرته مور راته قربان آواز چې عمر فاروق ووالی شو. حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمې لارې ته راورسېد. حکیم ته یې ویل زه حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دی ښه. وی ولې؟ عمر وفات شو. تا ته چا وویلې؟ 2 په 2 روان یو، څه آواز درته وشو؟ وی بس مړ شوه. حل خو ووایه. وی حل دا دی چې دا وګوره پردی چینی ده او پردي بوټي خوري لګیا ده. حضرت عمر چې ژوندی و چینو به دا جرأت نه شو کولی چې پردي بوټي وخوري. اوس چې چینی دا جرأت وکړو چې پردی بوټی خوري، معلومیږي چې عمر مړ شو، چې راغی رښتیا مړ و. د حاکم حکومت یوازې په بني آدمو نه وي، د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت شي په حیوانات او په ځناور هم وي. ځناور هم پردی بوټی نه خوري چې عمر به خفه شي، عمر به خفه شي. نن مونږ زړه کې یاره نشته، خوف خدا نشته، نو چې د حکمران طبقې په زړه کې د خدای یاره نه پیدا، د دې ملک په زړه کې د خدای یاره نه پیدا کېږي. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شہید وائی اغا چاہتا من قتل بظلم
سوک چې قتل کړي شو په ظلم باندې دې ته شهید وایي. ظلم کې بیا ډېر اقسام دي. یو سړی تا نه پټې نیولې ده او په خپل پټی دی ور سره گویا کې جګړه وا او را پاسې د الټای ته اوم وشتي، دا هم شهید دی. یو سړی ته شکولې مالم در نواغستا الټای اوم وشتي، دا هم شهید. علی هذا القیاس تعریف د شهید گویا دا دی چې څوک قتل کړي شي په ظلم باندې، د مرګ در پورې هیڅ نو او ته مړ کړي، دا په ظلم قتل دی، دې ته شهید ویل شي. دا گویا شهید حقیقی دی. یو حکمی شهید دی. یو سړی په اوبو کې غرق شو، حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دام شهید دی. یو سړی په اور وسوځید، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دام شهید دی. یو سړی باندې کوټه را وغورځیدا، د چھت لاندې شو مړ شو، دا هم شهید. دا حکمی شهیدان دي. حقیقی شهید هغه دی چې کوم په ظلم مړ شي. او دې کې اوچت مقام ګوره دا یاد لرئ، دا هغه شهید دی چې کوم په محاذ جنگ کې د اعلا د کلمت الله د پاره د کفارو سره جنگیږي او هغه ځای کې مړ شي، نو پیغمبرای او نبوت پسې دویمه درجه بیا د دې شهادت. ځکه چې د دشمن گزار ته سینه نیول دا ډېر ګران کار او ډېر مشکل کار. دا مونږ خلق دا وایو، او که وخت راغی بیا به دا ما غوندې مولیان هم درته وښیمه چې څنګه منډې به وایي. دا ډېر ګران کار دی چې سړی په مرګ باندې سینه واچوي او د سر بازي ولګوي په میدان کې، دا بیا ډېر ګران. ابو سعد یو صحابیو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او دی په جنگ کې لګیا دی، جنگیږي. نو جنگ کې یو سړی دو قسمه جنگ کوي. یو جنگ داسې وي چې بل وهي او ځان ساتي، یو داسې جنگ. او یو داسې جنگي چې په مرګ سینه ورچه، ځان ساتلو خیال دیم پړ کې ناراضي، بس سینه دې پیاچولی او بل وهي او دا دې خیالي چې زم پکې شهید. دا بیا ډېر ګران کار. بل وهل او ځان ساتل دام یو حد پورې گزاره کوي، او بالکل بیا په مرګ سینه ورچول دا بیا ډېر، دا بیا هغه ایمان دی چې د دې مثال بیا نشته.